دې بعضې مرګري تپوس کوي چې ګوره مثلا نن چا یو سړي نه قرض واغسته په ننني تاریخ باندې، نو 2 کاله پس چې هغه قرض ورته واپس کوي نو دا خو په دې کرنسۍ کې په قیمت کې فرق راځي. نن چې په مثلا 10,000 روپۍ باندې کم څیزونه کېږي هغه په 2 کاله پس نه کېږي، نو په کار دا ده چې د عقلت قرض 2 کاله پس اخلي، نو د هغه وخت چې د کوم قوت خرید دی د هغې په اعتبار سره د قرض واپسي وکړی شي. دې مسلې باره کې د علما کرامو سره ده. نو ګوره ځان په دې باندې پوه کوي چې په دې موجوده زمانه کې چې کومه کرنسي چلیږي دې ته په اصطلاح کې سمن وایي او دا یو اصطلاحي سمن دی او دا د سونی یا د چاندۍ تابع نه دی. نو چې کله دا یو مستقل ځان له یو سمن دی د اخیستو یو قوت دی او رایج دی، نو تر څو په دې کې چې تر څو پورې دا ختم شوی نه معطل شوی نه د دې منسوخ شوی نه، نو تر هغې پورې په دې کې د کمی بیشي هېڅ اعتبار نه کېږي. لہذا که چا نن چاله 10,000 روپۍ ورکړي او 10 کاله بس یې بیا واپس اخلي، نو همدغه 10,000 روپۍ به ترې اخلي او زیاتې دې کوم دی نشي اخیستې. همدغه مسله ګڼ شی فقهاو بیان کړي، لکه د زموږ د احناف علما کرامو کې فتاوی قاضی خان، بدای صنایع، فتح القدیر، فتاوی علمگیریه، الجوهرة النیره، حاشیه شرمبلالیه، تبیین الحقایق، در مختار او دغه رنګه نور ګڼ شی فقهاو په کتابونو کې دا مسله هم دغه رنګه